د نیمې نه زیاته لکۍ خرابه شي، هر هغه ځناور چې د څلورو تیونو والي او دوی خراب شي، هر هغه ځناور چې د دو تیونو والي او یوې خراب شي، هر هغه ځناور چې د هغه د غوږونو درېیمه حصه لرې شي، هر هغه ځناور چې د هغه د غاښونو اکثره حصه نه وي، نو د دې قرباني ناروا ده. خو دا غاښونه چې دي دا ابتداء نه، اوس که چېرته یو ځناور وي او د هغه غاښونه نه وي راختلی او عمر یې رسېدلی وي، نو په ده قرباني جایزه ده. خو غاښونه یې راختلي او بیا رجیدلي په معنی تر دې سره چې خراب شوي، نو بیا پې قرباني جایزه نه ده. اگر چې قاضي خان نقل کړی دي چې دا کله رفع کوي، یعنی کله خوراک کوي، نو که غاښونه یې نه وي، نو بیا پې قرباني جایزه راغلی. دا رایې د قاضي خان ده، خو شامي په دې سخت ردود کړي دي. او تاسو دا ځای وګورئ علما طلبه چې د قاضي خان په دې مسله باندې شامي رد کړی دي چې نه، که رعی کوي او که رعی نه کوي، که سر کوي او که سر نه کوي، که خوراک کوي او که نه کوي، خو چې کله یې غاښونه نه وي، نو قرباني پې نه کېږي. زمونږ علاقو کې یو جنجال دی، دا میلې لګي، ما ته یو 15 منټه پس رنګ راځي. نو که چېرته د میلې نه بغیر د ټکسه څاروي راوویست، نو دا خدعه ده. د میلې نه چې بغیر د ټکسه څاروي راوویست، نو دا خدعه ده، دا دروغ دي، یعنی دا دوکه ده. خو سره د دې نه چې دوکه ده، خو کو دې وکړه، نو د دې خدع او د دوکې ځان له ګناه ده او ناروا ده. خو قرباني په دې سره کېږي، په دې کې قربانۍ سره څه کراهت نه راځي. که چېرته بالفرض یو څاروی رک شو، اوس دې واغسته او هغه رک شو، چې رک شو بیا پیدا شو، نو که چېرته رک شو بیا پیدا شو، نو آیا دوه به قرباني کې؟ نه که دا د مالدار سړي نه رک شوی نو او بیا پیدا شو، نو بیا به صرف یو قرباني کوي، ځکه د اولني په قوت د واجب کې نه دی. خو که چېرته دا د غریب سړي نه رک شوی او بیا پیدا شو او د غریب ځان له بله مغستی، نو بیا به دواړه قرباني کوي. هم به هغه مفقوده چې کوم رک شوي دی هغه به قرباني کوي، او هم به دا بله قرباني کوي. دوه خبرې شوې. مال حرامه سره قرباني نه کېږي، چې له چا مال حرام وي نو قرباني نه کېږي. اوس چې مال حرام یې قرباني نه کېږي، زمونږ د دیوبندي اکابرینو په دې کې یو دوه مسلې زړې راغلي دي. خو اوس فتاوه قاسمیه راله، هلکه عمران استاد ته راواله، هغه عمران ملا لاړه، بیا زر راشه. فتاوه قاسمیه پرون مونږ راوړه او هغې څه ناشنا خبرې ذکر کړي دي چې زمونږ دا ټول کار یې ګډوډ کړی دی. دا بجلي به ولګوئ که نه موږ مسلمانانو، ما تاسو ته وختي وي چې بجلي لګوئ. زمونږ احسن الفتاوی د اکابرینو او نورو ملګرو دوستانو زمونږ دا نقل کړي دي. تر وباسه مسله چې د بینک والا سره قرباني نه کېږي او د نئی سره قرباني نه کېږي. نو چې د بینک والا سره او د نئی سره قرباني نه کېږي، دا دواړه مسلې زمونږ اکابرینو هم نقل کړي دي او دا خاص کر په شد و مت سره احسن الفتاوی والا نقل کړي دي. خو اوس فتاوی قاسمیه دا نوې راله او دا تقریبا پرون مونږ راوړه چې فرینډس نه خو ما مخکې راایستې وه، خو اوس راله پوره مطبوع. نو هغه نقل کړي دي چې یاره دا مسله زمونږ د حلق نه لاندې نه ځي. احسن الفتاوی کا مسئلہ ہمارے خلق سے اترتا نہیں ہے. د احسن الفتاوی مسئله دا زمونږ د خلق نه لاندې نه ځي. د فتاوی ذکریه نه هم نقل کړي دي. دوی دا وایي چې یو دغه کې معاونت دی او یو په دې کې نه حق المهنت کې نه حق المهنت کې نه دغه اغستل دي، معاوضه اغستل دي. نئی کی شرکت کے ساتھ دوسری شرکا کی قربانی بلا کراہت درست ہے. زما مخکې به اعلان دی ته کېده، خو چونکې زموږ اکابرینو فتوا ورکړې وه، نو موږ د دې د وجې دا کش پړش په دې باندې نه کوو. بله کومه ده؟ دویمه دا راغلی د بینک کی ملازم کو قربانی میں شریک کرنے کا حکم. دا اوس دی فتاوی قاسمیه جلد نمبر 22 صفحه نمبر 334 باندې چې دا جائزه ده، او د نئی دا په 332 باندې په جلد نمبر 22 باندې ذکر کړی دي. فتاوی قاسمیه دا اوس راغلی ده. اوس دا زموږ د اکابرینو د فتوا خلاف ده، خو دې کې سهولت دی او زما اعلان دې ته کېږي. نو چوکو بالفرض چېرته نئی سره سړی قرباني کوي، نئی نه مراد دا نه دی چې نئی یو بزرګ یو تو سره قرباني کوي مکروه ده، نه. د نئی نه مراد هر هغه کس چې ګیرې خوري او مال حرام وي، او د بینک د ملازمت نه هر هغه کس چې د هغه مال حراموي. نو قدیمه رأی زمونږ دا ده لکه څنګه چې احسن الفتاوا اګر چې د اردو د فتاوو نه نقل نه کومه، دا زما طبع ده او تاسو به اینې زما په درسونو کې، خو بیا هم چونکې دا نوې مسایل دي بل چا سره نشته نو زه یې کوم. نو د دوی رأی دا ده چې دا حرام دي د احسن الفتاوی. خو ما تا ته د فتاوو قاسمیې خبره وکړه چې د نئی او د بینک والا سره قرباني پنیز د احسن الفتاوی پنیز د فتاوی قاسمیې دا جایز راغلي دي. نور تاسو تحقیق په خپله کوئ. یو صورت نادر صورت دا دی چې 10 کسان راجمع شي او هغوی پیسې راجمع کړي او 2 څاروي والي.
او بغیر د تعین نه چې دا نه وي چې دا یو څاروي کې 15 کسان او بل څاروي کې 15 کسان لس په لس باندې دا 2 څاروي حلال کی او دا لس حصې او سهام په دې دوه څاروو کې د هر یو راشي دې سره د ټولو قرباني نه کیږي غټ څاروي کې به د اوو کسانو نه زیات نه شریک کیږي ښه بلدار که چرته قصاب وي او عرف دا جاری وي چې قصاب پیسې هم علي 200 روپۍ هم علي 300 روپۍ هم علي خو د دې 200 روپو 300 روپو سره بیا سرم وړي په اجرت کې یا غوښه هم وړي په اجرت کې نو کله چې په اجرت کې سر او غوښه یو وړل شو دا قرباني نه کیږي زمونږ علاقو کې داسې د اخوا طرف ته رواج دی چې لا دا تقسیم په وزن سره علمګيري لیکلي دي او زمونږ فقهای حنفیه لګیا دي چې تقسیم په وزن سره دا ضروری دی بلکې یو ځای کې وته علمګيري واجب وي خدا په هغه وخت کې چې یو شان غوښه وي که چېرته یو شان غوښه نه وي یو خوا غوښه وي او یو خوا غوښه وي خپې وي یو خوا غوښه وي پړپوس وي نو بیا په وزن سره د واجباتو نه دي د تقسیم نه مخکې تا تقسیم نه کړی سوکرال خوراک ته کوي بالکل جایز دی صدقه ته کوي جایز دی زمونږ علاقو کې دا اینه راوالي او خوري یعنی مخکې د تقسیم نه دا بالکل جایز دی علمګيري په دې باندې تصریح کړی ده ښه بیا که چېرته بالفرض چېرته یو کس وي او هغه کس راولګېد چې په اسلام آباد کې اوسي او په مومندو کې ځان له قرباني نیولې ده نو د اسلام آباد اختر یو وخت وي او د مومندو بل ځای یا یو سړی دی په سعودي کې اوسو دلته قرباني کوي نو دې ته مونږه مسله د موضوع الاضحیه وي د موضوع الاضحیه مسله دې ته ویل کېږي چې چا له اعتبار دی هغه کس له اعتبار دی او که مکان الاضحیه له اعتبار دی نو مکان الاضحیه له اعتبار دی ښه که چېرته یو سړی په اسلام آباد کې او په پنډۍ کې وي او هغه په مومند کې په پنډیالۍ کې او په غلنۍ کې خپل څاروي یو ورځ مخکې حلالوي یعنې هغه خلکو ته وایي چې حلالې کړي نو دا جایز راغلی دي څه وخت به حلالې دا چې کله په بانډو کې نور روخیږي نو حلاله ده او په خاریو کې چې مونځ وشي دا نه چې ته مونځ وکړې نه شامل کړي دي که چېرته په ښار کې یو مونځ هم وشي نو بس قرباني جایزه شوه دا ځان سره یاد ساتئ بله خبره دا ده که چېرته بالفرض مونځ چا ونه کړو یعنې سم د نر بچي دي یو غټ ښار دی مسلمانانو پکې مونځ نه کړو نو بعد از زوال قربانی بغیر د مانځه نه هم جایزه راغلی ده قربانی چې کله کې لحم به 3 تقسیمه کې دا 3 تقسیمه کول دا د سننو نه یا د مستحباتو نه راغلی ده دا سرمنه کدی داسې ورکړه نو مصرف بیا نفس صدقه ده او که چې سرمنه دې خرڅ کړه نو زمونږ د بعض اکابرینو رأی دا ده چې دا صدقه واجبه ده او د بعض اکابرینو رأی دا ده چې دا صدقه نافله ده شاه منصور حضرت صاحب حضرت مولانا فضل الهی صاحب رحمت الله علیه چې زموږ استاد مبارک هغه په دې کې فتوا ګرځول ذات سره لاس کې دی ولې هم سره اوس موجود راغلی دا چې نه د دې مصرف د عام صدقې د دې مصرف د وجوب نه راغلی او کابرین زمونږ په وجوب باندې قول کوي ها بالفرض کو چرته انسان او هغه د هغه حاله تقسیم نکړه غټ کورو بالکل جایز دي چې تا نه په خپل یو شی زیاتی نه د صدقې څه ضرورت دی خو خیر د غریبانو خلکو په دې کې لږه حصہ وکړي امساک دا د مستحبات نه خو زموږ د عوام داسې خلک دي ناجانه چې دوی د واجب نه کوي او د سنت نه فرض جوړي او د مستحب نه فرض جوړي وی روزه بني سي خامخا او دا جبه دون رښتي روزه دا روزه نه د خدای غټ اختر روزه نه ده دې ته امساک وي امساک دې ته وي چې مستحبه طریقه دا چې سړی د دې غټ اختر د خوراک ابتدا د قربانۍ نه وکړي اوس د امساک کې دوه رائے دي دا ورسې وخت پوري نو دا تفصیل مفاتيح الجنان کې یا شرح الاسلام کې ذکر شوی دی او دا دی چې د مانځنه راشي نو خیر د روزه ماتول شي او دین دا چې نه دا په لحم الاضحیه باندې ماته د قربانۍ په غوښه باندې به ماته الی اخره تکبیرات التشریق تی تکبیرات التشریق په زنانو په نارینه په ټولو واجب دي فتوا د امام ابو یوسف محمد صاحب په قول باندې راغلی ده یو ځل یو کرت وینا د واجباتو نه ده او دا دویم او دریم چې وینو دا څنګه ده نو دا اصل کې دور مختار نقل کړی دي د عینی نه او عینی نقل کړی دي عینی وایي چې عینی او د دور مختار رائے ده چې دا اصل کې مافوق د یو کرت نه زیات وینا دا خلاف السنت ده شامی د قوحستانی نه نقل کړی دي چې دا 2 کرت او 3 کرت وینا دا خلاف السنت ده اگر چې په دې قول خلاف السنت باندې علامه رافعی لاندې د شامی اعتراض وارد کړی چې د شامی نقل د قوحستانی نه چې نقل کړی دی دا صحیح نه دی راغلی او 2 کرت او 3 کرت وینا جائز راغلی ده خو احتیاط مونږ دا کو زموږ خپل معمول داري چې مونږ 3 کرت وي خو یو کرت په زور باندې وي او 2 کرت ځان لوي چغه پینو خو یو کرت وینا دا څه وینا چې دا بل مرګري ووري دا د واجباتو نه ده اسمع پکې د واجباتو نه ده دا نه چې ته دا سي ناشته او اسی پس وکي
نه پس باندې کې دا به یو کرت په تیز आवाज باندې داسې وي چې دا مرګري ووري، دویم کرت په تیز مو وایه او دریم کرت په تیز مو وایه، کزان لوي نه وایه. د عینی او د در مختار را اداره چې درې کرته او د فتاوی حقانی را اداره چې درې کرته دا مستحب راغلی دي. خو معمول دا چې موږ یو کرت په تیز او دوه کرت پټ وي. کوڅو کې وی لکه په خور کې ټول دا رواج دی هغه درې کرته وي. نو کوڅو کې وی هغه سر جنگ او جګړه مکوي. یو اهمه مسله په مسلو کې نه د تعدد العرفه ده. تعدد العرفه دې ته چې کله د عرفې وشي لکه زمونږ به ان شاء الله عرفه د جمعې پورز وي، خو په ډیرو دیارو کې به عرفه اصل کې راغلي د جمعرات پورز باندې. نو د دې عوامو موږ دې پوز لرا شو یا مولیانو موږ وی ها وی دا عرفه څه ته وي؟ موږ عرفه دې ته خلک عرفات کې جمع شوي، هغه دي خلک عرفات کې جمع شوي دي کنه. تاسو ولې عرفه نه کوي؟ نه، عرفه اصل کې تاسیع د یوم تاسیع د ذوالحجې ته ویل کېږي، د ذوالحجې نه هم وروسته. اوس دا چا ویلي دي؟ عرفې دوه کې دي شي ښه. زما په دې لاس کې یو کتاب دی نظام الفتاوا ته ویل کېږي، دا د مولانا مفتی نظام الدین اعظمي مدرس او فقیه او مفتی د دارالعلوم دیوبند دی. د په جلد نمبر 2 کې صفحه نمبر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 413 کې دا مسله ذکر کړې ده چې عرفې دوه کې دي شي ښه. د هر دیارو بخپل عرفه راغلی وي، یعنی زمونږ د پاکستانیانو بخپل عرفه وي، دا به نهمه د ذوالحجې وي، او د هغوی بخپل عرفه وي، د هغوی به یوم عرفه کا صحیح مصداق کون سا دن ہے. نو دې دا وی چې د هر دیارو بخپل عرفه راغلی، دا صحیح راغلی ده. بیا یو خبره درته کومه، شامی ذکر کړی دي که چېرته بالفرض اختلاف واقع شو چې دا یوم العرفه ده او یوم النحر ده، لکه زمونږ به د جمعې په ورځ اختلاف واقع کېږي، په سعودي کې به یوم النحر وي یعنی اختر به وي، او زمونږ به یوم عرفه راغلی وي. نو آیا که اختلاف واقع شو نو بیا په دغه اختلاف په صورت کې او د شک په صورت کې به ته روژه نیسې او که نه نیسې؟ نو شامي دا اصل کې داخل کړي دي په یوم الشک کې. نو دوه قسمه یوم الشک دی، یو هغه یوم الشک دی چې یوم الشک د رمضان یوم الشک په دې کې به روژه نه نیسې، او یو هغه یوم الشک دی چې یوم الشک د غټ اختر د عرفې دروازې یا د یوم النحر او یوم الشک واقع شي. نو د شامی رأی په دې کې دا ما په لاس کې شامی ده، دا جلد نمبر 2 د اچ ام سعید والا او صفحه نمبر 281 صفحه ده. نو دی وی ولا یصام یوم الشک ولا یصام یوم الشک یا یوم الشک، په یوم الشک باندې به ته روژه نه نیسې. تنبیه فی الفیض، فیض د کرکی کتاب دی، تنبیه فی الفیض وغیره لو وقع الشک فی ان یوم عرفه او یوم النحر. که شک واقع شو چې دا یوم النحر دی او عرفه ده، لکه د جمعې په ورځ به شک واقع کېږي چې خلک وي دا خو اختر دی او د اختر په ورځ شیطان روژه نیسي، فالافضل فیه الصوم. نو افضل دا دی چې سړی په دې کې روژه ونیسي. دا بحرایق هم نقل کړي دي، زما په خیال که بحرایق نی نو علامه ابو سعود عمالي خو نقل کړي دي. نو د جمعې په ورځ باندې روژه بهتره ده. خو چلته چا دوه ځله روژه ونیوله، یعنی دا د زیارت تر ورځې روژه مو نیوله او د جمعې در ورځې روژه مو نیوله، دا به بهتره راغلي. الله دې خیر کړي، تکلیف مصیبت هم الله په امان کې وساته. د دوانو جهانونو خیرونه برکتونه دي الله تعالی موږ تاسو له درکړي او اختر دې الله تعالی په خیر راولي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.